وإن وافقت الماده دا متن مو ویلی و خو د دغه زاړه متن دا تفصیل ده چې دلته درې مذهبه دي. یو مذهب د ابوعلی سینا ده او دا رای د متقدمینو ده، بل مذهب د متأخرینو ده، بل مذهب د باکر ده. درې مذهبه دي. مذهب د متأخرینو خو آسان ده او وایي هر کیفیت او صفت دا نسبت ایجابي سره لګي په نفس الامر کې، سلبي سره لګي په نفس الامر کې. نو چې په نفس الامر کې نسبت ایجابي سره دا کیفیت معتبري یا نسبت سلبي سره معتبري، دا ماده ده. نو ماده یې عامه کړه، هر کیفیت او صفت ته وایي، خو چې نفس الامر کې ولګي نسبت سره ایجابي سره یا نه سلبي سره. ایجابي سره لکه ته وایې کل انسان حیوان بی ضروره، بس دا ضرورت نفس الامر کې حیوان سره ده، ثبوت حیوان الانسان دا ماده ده. او دغه ضرورت جهت هم ده چې په قضیه حکایت کې وایي دی نه هر کیفیت نسبت ایجابي سره لګي سلبي سره لګي. لکه لا شیء من الانسان بحجر بالامتناع، لا شیء من الحجر بانسان لا شیء من الانسان بحجر بالضروره. دلته هم ضرورت راغلی، دا ضرورت ته دا جهت ته. لا شیء من الانسان داسې وایي کل انسان حجر بالامتناع، کل انسان حجر بالامتناع دا موجبه ده، دا ثبوت حجر انسان لره دا ممتنع ده. دغه امتناع په نفس الامر کې ماده ده. دا کیفیت امتناع چې کل انسان حجر بالامتناع، هر انسان حجر ده خو ممتنع ده. دغه امتناع نسبت ایجابي سره نفس الامر کې دا ماده ده. اچھی حکایت کې دی ویلی چې کل انسان حجر بالامتناع او دا جهت ده. یا مثال سالبو کې ووایه لا شیء من الانسان بحیوان بالامتناع، لا شیء من الانسان بحیوان بالامتناع. انسان حیوان انسان نسل ته خدا ده ممتنع. نو ګوره دا امتناع جهت ته په دې سالبې کې، اما دا ده په سالبې کې په نفس الامر کې، ځکه نفس الامر کې سلب د حیوان انسان نه ممتنع ده. قضیه کې دې امتناع ویله چې لا شیء من الانسان بحیوان بالامتناع، دا کیفیت په نفس الامر کې ماده ده چې سالبې سره ولګېده چې لا شیء من الانسان بحیوان بالامتناع. دا نفس الامر کې نسبت سلبي سره ماده ده. حکایت کې دی ویلی لا شیء من الانسان بحیوان بالامتناع دا جهت ده. نو متأخرینو مذهب خو آسان ده، هر کیفیت چې نسبت سره ولګي په نفس الامر کې که ایجابي که سلبي دا ماده. هر کیفیت چې قضیه سره ولګي په حکایت کې موجبه که سالبه دا جهت. بس دا خو آسانه شو. کل انسان حیوان بی ضروره ماده دی ضرورت ته ځکه چې نفس الامر کې ضروري ده. جهت تی ضرورت ته چې کل انسان حیوان بی ضروره حکایت کې دی ویله. یا کل انسان حجر بالامتناع، ثبوت حجر انسان ته ممتنع ده. ماده امتناع ده ځکه ثبوت حجر انسان ته ممتنع ده نفس الامر کې. جهت امتناع ده ولې قضیه کې دې امتناع ویله چې کل انسان حجر بالامتناع. نو جهت ته امتناع ماده دې امتناع. داسې سالبي مثال ورکړه لا شیء من الانسان بحیوان بالامتناع، بس جهت تی امتناع ده. سلب د حیوان انسان ممتنع ده، اما ماده دې امتناع ده ځکه ماده خو هم سلب سره لګي. نو سلب د حیوان په نفس الامر کې حیوان نه ممتنع ده. نو ماده دې امتناع جهت تی امتناع. پیغو په خبر ښه جي لا شیء من الانسان بحجر بالضروره داسې وایي لا شیء من الانسان بحجر بالضروره. انسان حجر نه ده بالضروره. دا ضرورت نسبت سلبي سره ولګېده. ماده هم ده دغه ضرورت، جهت هم ده دغه ضرورت. ځکه سلب د حیوان انسان نه سلب د حیوان حجر مو ویله سلب د حجر انسان نه ممتنع ده ضروری ده
نفس الامر کې حقیقت کې د نفس ضروري ویله چې لا شامل انسان به حجر به ضروره سلب د حجر انسان نه ضروری ده سلب د حجر انسان نه ضروری ده په نفس الامر کې هم ضروری ده حکایت کې هم ضروری ده نو هر کیفیت ایجابي سره لګي یا سلبي سره لګي په نفس الامر کې ماده په حکایت کې چې ولګي دا جهاد بس دا متأخرینو مذهب شو الجهات دو پنی باندې عام دي که دغه ضرورتي چې وجوب ده که دا امتناعي که دا امکاني که امکان خاصي که امکان عامي که توقیتي که دوامي که فعلیتي دا ټول جهاد الجهاد تی غیر متناعي جهتونه هو غیر متناعي دي څنګه غیر متناعي دي دا یو فعلیت ده دا غیر متناعي یو تا فعلیت ده یو ما فعلیت ده دې کې فرق ده یو تا فعلیت ته چې ډوډۍ خوري یو ما فعلیت ته چې ډوډۍ خوري دې کې فرق یې کنه ته یو ټیم خوري زه بل ټیم خورم ته دال خوري زه چولې خورم مثلا دا یو فعلیت څه ده دې پر غیر متناعي وجود لري اتا فعلیت ما فعلیت اتا خوراک ما خوراک اتا اوبه ما اوبه دا خو صرف تا ماوال لیکن څومره اختلاف ته په فعلیت کې بیا ټول جهان واخله دو فعلیتونه څومره غیر متناعي دي داسې اتا امکان ما امکان دې کې فرق ده اتا وجود ممکن په امکان خاص ده ما وجود ممکن په امکان خاص ده لیکن تا وجود ممکن په امکان خاص ده دې پر جان ته شرایطي ما وجود ممکن په امکان خاص ده دې پر جان ته شرایطي چې انسان پیدا کیږي هر څه شرایط جدا جدا دي نو تا وجود امکان خاص ما وجود امکان خاص خدا امکان خاص څه ده دا بدلیږي په اشخاصو کې په اعتبار د صفاتو حالاتو اوقاتو سره بیا ټوله دنیا ده ممکن په امکان خاص ده یو امکان خاص غیر متناعي ده یو فعلیت غیر متناعي ده بیا داسې هر یو واخله یو دوام غیر متناعي ده یو واجب تعالی دوام ده یو فرشتو دوام ده یو افلاکو دوام ده یو نوع انسانی دوام ده دا یې دوامونو کې فرق یو نوع بکری دوام ده یو نوع فرسی دوام ده دا دوامونه بې شمېره دي دې له وجې نه دو وایي جهاد غیر متناعي ومن ثم كانت المواجهات غیر متناعیة دې وجې مواجهات غیر متناعي دول مذهب خاصانو بل مذهب دلته د متقدمینو ده دغه مذهب د ابو علی سینا ده د متقدمینو مذهب هم ده څه وایي دا وایي چې ماده دا کیفیت ده نه هر کیفیت بلکې دغه کیفیت کم وجوب امکان امتناع دو وایي ماده کیفیت ده کیفیت خو صفت ته وایي نه هر کیفیت دغه کیفیت چې وجوب امکان امتناع ده نه د هر نسبت بلکې د نسبت ایجابي دا قیدونه لګي دا مواد دي دا درې مواد دي خو په نفس الامر کې دا درې مواد دي نو داسې دوی ویله چې ماده عبارت د دغو دریو کیفیتونه چې وجوب امکان امتناع ده نه هر کیفیت بیا دا کیفیت دی نسبت ایجابي نه نسبت سلبي په نفس الامر کې چې واخلې دا مواد دي اوس چې دا مواد یې ویله نو دو څو تخصیصات وکړه یو دا تخصیص چې دا درې وجوب امکان امتناع نور نه نور جهاتي وباسل صرف دا درې واخست یو تخصیص بیا دا درې نسبت ایجابي سره چې واخلې نه نسبت سلبي ای وباسه بیا په نفس الامر کې چې واخلې نه په حکایت کې دا درې مواد دې ته مواد وایي اوس چې دا ویله ابو علی سینا دا ویله متقدمینو اوس اعتراض پیدا شو چې هغه بیا خو قضیه صالبه نه شوه موجهه ځکه جهت پر خو په کار د ماده بیا که د جهت مادې سره موافق و بیا قضیه صادقه که مخالف و بیا قضیه کاذبه اوس دلته خو مواد صرف هغه کیفیات شو چې نسبت ایجابي سره ولګېده سلبي سره خو نه ولګېده نو مواد نسبت سلبي پر نه راغله چې نه راغله خو بیا خو به جهات نسبت سلبي سره نه لګي
که ته جهاد نسبت سلبي سره لګیا حکایت کې اسې لګیا ځکه جهاد کې خو شرط دا ده چې ما نفس الامر کې مادې سره موافقي ماده شته نه نسبت سلبي خو ماده نشته ماده خو دا درې کیفیت دي نه نور ایجاب سره چې ولګیا نه سلب پر خو ماده نه راله بیا چې ماده نه راله بیا به جهاد څنګه معتبره مثل سالبه کې بیا چې جی ولې ځکه جهاد خو بلا ماده نه معتبرېږي بیا چې نه معتبره بلا ماده بیا سالبه قضیه دا موجهه نه شوه نه صادقه شوه نه کاذبه شوه ځکه جهاد په اعتبار صدق کذب دا ده چې جهاد مادې سره موافقي صدقت چې جهاد مادې نه مخالفي کذبت اوس شته نه ماده بیا چې ماده نشته بیا خو صدق کذب په مواجهه سالبه کې نه رالی نه سالبه مواجهه شوه دو وایي چې ګوره دا نسبت سلبي چې دې کې سلب المحمول ده موضوع نه دا نسبت سلبي چې دې کې سلب المحمول ده موضوع نه یستحق عند الاجاب باحدى هذه الکیفیات دا په وخت ایجاب کې مستحق ګرځي په یو د دریو کیفیاتو هغه قضیه سالبه چې په دې کې سلب المحمول ده دغه سلب المحمول چې موضوع نه سلب شوی ده یستحق عند الاجاب چې کله دا محمول ثابته موضوع ته مستحق ګرځي په وخت ایجاب باحدى هذه الکیفیات په یو د دې کیفیاتو نو نسبت سلبی پر ماده د ایجاب ده هغه ایجاب والا ماده ده ځکه دا نسبت دا محمول سلبي مستحق ګرځي عند الاجاب په یو د دې کیفیاتو ثلاثه وجوب یا امکان یا امتناع نو د قضیه سالبه د سره جهت لګي اما د کیفیت تی نسبت ایجابي ده ماده کیفیت تی نسبت ایجابي ده جهت سالبه سره لګي اوس چې سالبه سره جهت لګي اوس دغه جهت که موافق ماده دی ایجاب سره صدقت که مخالف کذبت بیا کاذبه ده مثال لا شیء من الانسان بحیوان بالضروره دا ضرورت خو ایجاب ضرورت ته دا سلب سره ولګیدای لا شیء من الانسان بحیوان بالضروره دا جهت سلب سره ولګیدای لیکن دا محمول سلبي چې سلب الحیوان ده یستحق عند الاجاب دا مستحق ګرځي په وخت ایجاب په یو د کیفیاتو ثلاثه چې ضرورت ته ځکه ثبوت حیوان انسان ته ضروري ده کنه نو ماده د ایجاب شوه جهت سلب سره ولګېدی السلب والا ماده دا د ایجاب والا ماده ده فإن المحمول السلبي يستحق عند الإيجاب بإحدى هذه الكيفيات محمول سلبي مستحق ګرځي په یو د دې کیفیاتو په وخت ایجاب نو لا شیء من الانسان بحیوان بضروره سالبه ده جهت ضرورت ته ماده آی ضرورت ته ځکه دغه محمول سلبي په وخت ایجاب چې کل انسان حیوان نه وای یستحق بإحدى هذه الجهات دا مستحق یو د دې کیفیاتو ګرځي چې ضرورت ته نو جهت ته ضرورت چې ضرورت ته نسبت سلبي سره لګېدلی ده ماده د ضرورت جهت ضرورت شو سلب سره ولګېدی ماده ضرورت شوه چې ایجاب سره ولګېده اوس دا قضیې ته موږ صادقه وایو که کاذب وایو دا کذبت څنګه کذبت خو دلته جهت ته ضرورت ته هلته یستحق عند الاجاب دا محمول په وخت ایجاب مستحق ګرځي یو د دې کیفیاتو نه چې کل انسان حیوان ایجاب سره ایجاب واخلي نو ایجاب سره خو ضرورت ته دلته سلب سره ضرورت ته نو جهت ماده سره موافق دي ماده دی ایجاب السلب ضرورت دی ایجاب ضرورت ته سلب نو هلته ایجاب سره ضرورت ولګېدی ماده دلته سلب سره جهت ولګېدی ضرورت خو یو شی دی دا ضرورت هغه ضرورت یو خو پکار دا ده چې دا قضیه صادقه وي حالانکه تاسو وایئ دا کاذبه ده جواب دا ده چې مراد موافقت دی جهت ماده سره عدم منافات ته چې منافات یې نه وي الضرورت السلب منافي ده ضرورت الایجاب سره سلب الحیوان چې ضروري وي دا خو منافي ده ضرورت الایجاب سره چې حیوان ثبوت ضروري وي حاجه هلته حیوان ثبوت ضروري ده ماده کې هلته سلب ضروري ده د حیوان نو سلب ضروري خو منافي ده ضرورت الایجاب سره لہذا مراد دا ده چې جهت موافقي ماده سره موافقت په معنا د عدم منافات چې منافات یې نه وي دلته خو منافات ده ځکه سلب ضروري دلته ایجاب ضروري ده نو ایجاب ضروري خو منافي ده سلب ضروري سره
په یوه ماده کې چې انسان حیوان ده. موافقت چاته وي؟ عدم منافات، چې منافات یې نه چې داسې ووایه چې لا شی من الانسان بحیوان بالامتناع. دلته جهت امتناع ولګېدی. لا شی من الانسان بحیوان بالامتناع. سلب د حیوان انسان خو ممتنع ده که نه، دا خو ذاتي دي. لا شی من الانسان بحیوان بالامتناع. سلب د حیوان انسان نه ممتنع ده. وینئ که نه وینئ؟ سلب د حیوان انسان نه څه ده؟ ممتنع ده. نو جهت امتناع ده. اما د ایجاب ده. ایجاب خدا ده چې حیوان ثبوت انسان ته ضروری ده په نفس الامر کې، دا ماده د ایجاب ده. سلب ممتنع نه ده منافي ایجاب ضروری سره. سلب چې ممتنع وي دا خو نه ده منافي ایجاب ضروری سره، خو ایجاب ضروری ده، سلب ممتنع ده. نو اگر که دلته لفظي او مفهومي مخالفت خو شته، ماده د ایجاب ده چې ثبوت د حیوان انسان ته ضروری ده، جهت امتناع ده، خو سلب سره لګېدلی ده. نو سلب ممتنع نه ده منافي ایجاب ضروری سره. صدقت نو دا قضیه او صادقه ده. په پوهې په خبره دا مسلکو متقدمینو، دا مسلکو د ابو علی سینا، یو مسلک ته باکر ده. دا حاشیه نقل کوي. باکر وایي څه وایي؟ قال خیر الله که بالمهره، خیر اللاهکین بالماهرین. داسې وایي او وایي چې دا کیفیت څه دي؟ دا نسبت سلبي سره لګي نه، دا نسبت سلبي سره چېرته لګي؟ دا کیفیت په نفس الامر کې ایجاب سره لګي، حکایت کې ایجاب سره لګي، نسبت سلبي سره دا نه لګي. وایي ولې؟ وایي نسبت سلبي چې دا خو قطع ربط و قطع نسبت. نسبت سلبي خو قطع د ربط ته، قطع د نسبت ته. ځکه نسبت سلبي کې خو هغه ربط کټ کی دی، دا سلب ولګي نسبت کټ کی. نو نسبت سلبي خو سلب ربطین و قطع ربطین. دا قطع د ربط ته، سلب د ربط ته. السلب ما هو سلب، چې سلب واخلي لیس له حال و کیفیت، نه حال ستا، نه صفت ستا، نه کیفیت ستا. نو نسبت سلبي سره دا کیفیت نه لګي. نه دي دا کیفیت مگر د نسبت ایجابي. سلب پاره کېږي، خو چې سلب ثابته واخلې چې دا سلب د موجبه سالبة المحمول ده. سلب د موجبه سالبة المحمول سلب ثابته ده. زید هو لیس هو بقائم. زید نه دا ولاړ، دا سلب ثابته ده، دا سره لګي. ځکه دې کې معنا د ثبوت پرته ده، خو یو سلب محض ده. نو سلب محض خو قطع د ربط ده، دا خو ربط یې کټ کړ، نسبت یې کټ کړ. دا کیفیت درې یا ټول دا خو کیفیت تی نسبت دی، او دلته نسبت شته نه. نسبت سلبي کې خو قطع د ربط ته، سلب ربط ته. نو ربط شته نه، بیا چې نشته څنګه د سره کیفیت لګی؟ لہذا کیفیت صرف نسبت ایجابي سره لګي، یو یا سلب سره لګي، خو چې سلب سلبي. اوس اعتراض ده، اعتراض دا ده چې بیا سالبي موجهې خو موږ خو دا ذکر کوو چې موجهې کله موجبي کله سالبي. بیا سالبي موجهې هغو باندې به اوس موږ څه کوو چې ته وایې چې دا کیفیت نسبت ایجابي سره لګي، دا نسبت سلبي سره نه لګي. ځکه نسبت سلبي خو قطع د ربط ته، ربط شته نه. بیا چې شته نه نسبت، بیا به څنګه د سره کیفیت لګی؟ حالانکه موږ ذکر کوو سالبي موجهې. دی وایي سالبي موجهې ټیک ته موږ ذکر کوو، خو جهات و کیفیات و جهات للایجاب المسلوب. دې سره چې کوم کیفیت لګي سالبي سره، جهات و کیفیات للایجاب، دا جهات تی ایجاب دی په اصل کې، دا جهات او کیفیت تی ایجاب دی. نو سالبي ضروري معنا څه ده؟ سلب ضرورت الایجاب لا ضرورت السلب. سالبي ضروري دا معنا نه ده چې دا سلب ضروري ده. سالبي ضروري معنا دا ده سلب ضرورت الایجاب، دا ایجاب سره دا ضرورت لګېدلی ده، ایجاب سره لګېدلی ده. نو سالبي موجهې کې سلب ده، سره نه ده دا کیفیت لګېدلی، ځکه خو سره نسبت نه ده. نو چې نسبت نه ده نو کیفیت نه ورسره لګي، نه جهات ورسره لګي. فجهات المسالبة و کیفیاتها جهات و کیفیات للایجاب المسلوب. دا د ایجاب مسلوب کیفیت جهات دي.
دا د ایجاب مسلوب کیفیات جهات دي. مثلا سالبه ضروریه لا شیء من الانسان بحیوان لا شیء من الانسان بحجر بضروره انسان حجر نه ده بضروره دا ضرورت قید لګی دی سالبه سره دغه ضرورت سالبه سره ولګی دی جهات و کیفیات للایجاب المسلوب دا ایجاب پر صفات یعنی دا سلب ضروری پاره نه دی دا نه دی سلب ضروری پاره بلکې دا مفهوم دا سلب ضرورت الایجاب دا ضرورت ایجاب سره لګیدای ده یعنی سالبه ضروری معنی دا نه ده چې سلب ضروری معنی دا سلب ضرورت الایجاب هغه ضرورت الایجاب لري کړه ده نو دا کیفیات سالبه سره نسبت سلبی سره نه دی معتبر نه نفس الامر کې نه حکایت کې هلکه موږ سالبي مواجهه ذکر کو دا ویاو دا جهاد ته سالبه جهات و کیفیات للایجاب المسلوب دا ایجاب مسلوب پرسیات لہذا زوائیں چلا شیء من الانسان بحجر بالضروره دا سوائیں لا شیء من الانسان بحیوان بالضروره دا ضرورت خو سلب سره لګیدل ده خو دا ضرورت سلب سره نه ده لګیدل سلب خو سلب د نسبت ته نسبت شته نه به څنګه ضرورت ور سره لګیا لہذا سالبی ضروریت سره خو ټیک ته جهت لګیدل ده د ضرورت خدا جهت و کیفیت للایجاب المسلوب دا ایجاب مسلوب پر جهت ایجاب مسلوب چوک تا ہے کل انسان حیوان لا شیء من الانسان بحیوان بضروره دا ضرورت چې تا ته ښکاري چې سالبې سره ولګېدی دا جهت و کیفیت للایجاب المسلوب دا هغه ایجاب سره لګېدلی ده ایجاب څوک ته کل انسان حیوانون نو حیوان ثبوت انسان ته ضروري ده دا ضرورت په حکایت کې هم د سره ده دا ماده کیفیت هم د سره ده ایجاب ته ګوره بس ایجاب سره جهت لګېدلی ده کیفیت لګېدلی ده په نفس الامر کې اوس ان وافقت الماده صدقت الکذب و الا کذبت که دا جهت موافق و ماده سره صدقت بیا صادقه ده و الا کذبت بیا کاذبه ده اوس ګوره لا شیء من الانسان بحیوان بضروره دغه ضرورت خو ظاهر کې سلب سره لګېدلی ده خو دا جهت هم د ایجاب ده کیفیت د ایجاب ده ایجاب د انسان حیوان ثبوت د حیوان انسان ته ضروری ده دا ضرورت هم د سره ولګېدی حکایت کې دا جهت سره نفس الامر کې دا ضرورت ثبوت د حیوان انسان سره لګېدلی ده بس خلاصه شو هلته ماده ده دلته دی جهت ده فین وافقت الماده که مادې سره موافق و مادې سره موافق ده ځکه جهت ته ضرورت ده لا شیء من الانسان بحیوان بضروره کې جهت ته ضرورت ده اما ماده دې ضرورت ده ځکه جهت هم ایجاب سره لګي ماده د ایجاب معتبره ده اصل ثبوت ته انسان ته خو ضروري ده نو جهت ضروري ماده ضروري صدقت او صادقه ده ویلا کذبت کنو موافق کاذبه ده لکه ته داسې وایي لا شیء من الانسان بحیوان بالامتناع لا شیء من الانسان بحیوان بالامتناع سلب د انسان احساس د حیوان انسان ممتنع ده دغه امتناع چې دا جهت ته قضیې سالبې کې دا اصل کې ایجاب سره ده دا وایي او دغه امتناع په نفس الامر کې ایجاب سره ده ایجاب څوک ته انسان حیوان نو ثبوت ته حیوان خو انسان ته په نفس الامر کې ضروري ده عدالت جهت امتناع ولګېدی کذبت نو دا کذب کاذبه ده په پیو په خبره حاجي دا مجلس باکر کړی ده اوس دینه بعد مجلس څه کوي وین وافقت الماده صدقت الکذب و الا کذبت خوښه حاجي